پټانی مشهور شخصیت دی ملک اسلم خان. هغه سره موږ تاسو ملاقات کوو چې هغه د عوامو او غریب عوامو لپاره څونه محنت کوي، جدوجهد کوي او څونه غړه کې در ساتي دغه ساتي. السلام علیکم اوریدونکو مینوالو عوامي نیوز د طرف ملک اسلم خان په تاسو په غم کې منډه تړله کوم حکومت ته دا ویمه په دې ملک کې بېروزګاري ده، کاروبار نشته او غریب ضروره مشکلات دي. حکومت دې دومره مهرباني دا وکړي ضروره کم ریټونه چې ښه دي نو هغه خو لکه غریب سړی چا خبره چې نشي کولی ځکه چې کاروبار هم نشته او کم کاروبار چې وي نو هغه خو لکه د غریب سړي دغه 500-600 روپۍ ثابت اور باندې دغه پیټې پنډو کې کاروبار دی که نه نو هغه لکه داسې ډېرې پیسې ور نه ورکوي نو په دې 500-600 روپۍ به هغه کور ته لکه څه وړي، چای چیني به وړي، یاره ګیس بل به ورکوي، د بجلۍ به ورکوي، یا داسې د وړو دا فیسونه سکول مدرسې دا به ورکوي. زما حکومت ته دا اپیل دی درخواست دی ضرور حکومت دې دا مهرباني وکړي دا کم ریټونه چې ښه دي اوس د خوراک کاک دا شیزونه لکه اوړه شو یو شی بل شی حکومت دې دونه مهرباني وکړي چې دا دې کم چې اوس دا نن سبا چې کم ریټ چلېږي نو دا لکه د حساب کتاب نه بهر خبره ده. اوس چې د وړو کوم مالدار او حکومتمند او شل زره هغوی خوړلي خو زه اریان یم چې غریب سړی به څه کوي. اوس مې حکومت ته دا پکار دي ضرور خوراکي توکي مکمل طور ارزان کړی شي چې غریبانه انسان لري، غریبانه ثابت اورز یا د پیټ بندوق کار کې څوک گاډي چلوي، څوک دار فروټ مور خرڅوي، څوک دا د انټریمنټري کوي په دې سترو غرمو دا منډه ترړه کوي ځان 1000 روپۍ پیدا کوي خو پاغي دا خو بیا البته چې گزاره نه کیږي. حکومت ته مهرباني وکړي محمود خان ته مهرباني دا وکړه ستاله اسما سره شي ازم دې سوال ته طرف د علاقې سړی ته مهرباني دا وکړه حکومت دې شي غړ افسرانی هغه ته وایي کوم نن سبا چې د حالات دي کار څنګه ګرانی ده دا د مکمل طور ختم کړی شي پر ټول کې د مکمل د سستي وشي کم ریټ باندې یو شی وشي غریب به باندې مالدار به مالوز غریب وته ګوره مالدار خوري دا وته د پدې کې فرق څه شو یو شان انسان دی خپل کې غریبانه خو مهنت کوي ولکه دې په کروڑو په خیر خو نه راځي. مخکینی حکومتونه هم شي یا دا حکومت هم دی د دې نه څونه مطمئن یې یاره لکه دا خو عمران خان صاحب په خپله ویلي دي زه به 2-3 کاله به په تاسو سختي به تېروئ 2-3 کاله به سختي هغه 2-3 کاله خو پای کې دا 3 کال شروع دی او سختي ختمه نه شوه خو لکه دا سختي به کله چې دا سره خلک مړه شي د هغې نه بعد به بیا راته راځي هلته خو بیا هم راته نه راځي خلک مړه شي خبره خلاص کړه بیا د راته را نه شي خو راځي په دې نن سبا کې دې راته را شي بیا غریبانه څومره ولړېدل لکه د عوامو لپاره څه کړي دي ما د عوامو لپاره ما هر څه کړي ګوره زما غم خالي دنیا د خود سره د بر سره پورې ده مې سهار په 5-6 بجې د کټ نه پاسم شپې زما خوب کېږي هم نو خدای پاکه سبا به سره پېښي شپې په ټینشن کې تېره شي دا اول مې غم خالي کې تېره شي دا جرګې مرګې روغې جوړې تاړه تحصیل عدالتونه چې ملک صحیح هغه به دا کوي چې اوس د وچې ملک ځان ته وایي او په ګاډي کې ناستي په جیپ کې ناستي په ټیزټ کې په ویټ کې او په ډوډۍ کې ناستي نو هغه به چا له روغه جوړه سره ولي او د چا په غم درد به څه وکړي خیال دی تا د اوسه پورې څونه روغ راوستي ما نه دي راوستي ما صرف منډه تړله کړه روغه جوړې نور الله کړي نو لکه ما چې نه د ورځې ما کم از کم 15 پورې 13 پورې دا روغه جوړې د خلکو له راولم خو لکه هغه یوازې دلته نه وي هغه لږ لږ ته بچېدم اسلام آباد پورې لاهور کراچۍ پورې دې خبره باندې چې دا هغې چین د باډر پورې ځمه خوا دې خوا په دې پور کلي کې دا یوازې دغه نه دي روغه جوړ دا د سوات ته خلکو مسته دغه یي ځکه دې سوات ته ملکنډ ویژن د خبره باندې دا علاقه زما ده د ملکنډ ویژن نه اوس په کتم پېښور مردان کتم داسې خاص لکه دغه نشته بیماریان نه عالم دشه او دې خبره د خپل طرفونو ته خپل علاقې د سوات ته دا هغې اخرني سره او د سیلانیانو ته څه وایي لکه بار مرګ نه سیلانیان نازي د کتې نه بار مرګ نه سیلانیان نازي لاهور نه کراچۍ نه دوی به راځي نو یا سیلانیان به راځي نو زموږ د سوات چې کوم دی دا د جنت یو ټوټه ده پوه شوې دې رسېدا چې کراچۍ اسلام آباد خو لا نږدې دی د هغې امریکې نه راځي
جاپان نه د چین نه د یو ځای نه د بل ځای نه سواد چې دی که نه دا په جنتونو کې اتم جنت دا سواد دی څه دې خیال دی سیلانیان چې راځي تاسو کم از کم مهرباني دا کوئ وروره ګڼه مڼه ډېره مه راولئ د کور نه شپږ تنه راځئ 3 تنه راځئ دا 3 تنه واپس شي یا 3 د هغې نه بعد بیا راشي نو ستاسو برکت تاسو بیا نو تکلیف هم نه وي ځکه چې په لاره باندې تاسو راځئ اوس دا لاکډاون چې و مونږ ختم وو غوږونه ناست چې دا لاکډاون کله ختم شوی دی اوس په دې روډونو کې ځای نه وي ټریفک سهار نه شي جام شي د ماسپښینه پورې ټریفک جام وي دا اوس ته وګوره د سیدونه روډ دی که په دې باندې څه دغه شي چې دا ټریفک لږ کم شي دا لکه دې باندې لکه دا خلک چې دی که نه اوس تاسو ته پکار دي دې عوامو له حکومت ته دا عوام لږه خوله حکومت ته وړخئ چې په دې والا وای بایپاس جوړې کړي وای بایپاس یې په دې کې به کم از کم دومره لږ سهولت را شي لکه نیم به لکه بره شي او نیم به لاندې شي نو لوډ به کم شي که نه اوس دا واړه روډ کوو وزیر اعلی شوې د صابري صوبې چې صابري صوبې وزیر اعلی شوم روډونه او پلانو او دا به لکه یو طرف ته روډونه لکه د موټروې روډونه به چاري دې طرف به ګاډي ځي او د هغې طرف به ګاډي را ځي لکه دغه بیا کار کومه زمونږ لکه علاقه پکې به ترقی کېږي لکه هېڅ طرف یافته کارونه به کومه لکه داسې لکه کارخانې شوې دې فیکټریانې شوې هېڅ طرف یافته کارونه چې دا خلک په ځانه په کار شي غریبانه خلک چې ما ته به دوا کوي زه خو باور د دې غریبانه خلکو په غم کې اخته یم اوس څو بار کاتي په قرار دې به پوهېږي اوس زه به دوا کوي او ما په دې باندې کامیابۍ زه کامیاب شم او د دې لپاره کوشش ما ورځ به منډې تړلې وه اوس هم واما بیا به هم واما ټول ژوندی یم هغه پورې به دغه منډې تړلې کوم اخره کې عوامو ته څه وایي څه پیغام وایي عوامو ته بس دا ووایم چې عوامو زه به غټو غرونو ته ودرېږم تاسو مهرباني را وکړئ د کومې علاقې نه به ودرېږې زه د دې خپل د دې ګمبد په ایرې نه به ودرېږم او د دې عجیبه باندې ګمبد پرې دا ټول خلک ما پېژني دې عجیب سړی دی ټول دنیا یې پېژني زما ویډیوګانې په فیسبوک کې دي لکه بیا هم که نه زما د کور ګڼې خلکو ته دا ریکویسټ دی چې ما را ووټ راکړي او ما کامیاب کړي دا اول وړو وټونو ته ودرېږم بیا به د هغې نه بعد چې لوړ ترقي مې کېږي غټ وټونو ته به کېدی شي اول وزیر اعلی شم بیا د هغې نه بادشاه شم لکه څنګه عمران خان دی نو هغه به د دې خلکو په ووټ کېږي او د دې خلکو په دعا به کېږي چې دا خلک دعا ما ته کوي او ووټ یې ما ته را کړو بل قیمتي ووټ یې ضایع نه کړو او زه چې بادشاه شوم لکه د دې خلکو ورته ټینشن مینشن بیا نه وي چې هره منډه تړله به ورته کوم وروسته عمران خان څه وایي دا ملک نه دی خبر وروره یا دې د عوامو نه دی خبر بس د نور اختتام کوو او دا خبرو کې غلطي شوي بخښنه غواړم او ما اجازه راکړئ د الله په امان